بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم تاسو ورور او تاسو ګوري اکټیو ټي وي. نن تاسو لپاره یو بل زبردست خوندور او معلوماتي ویډیو راوړی ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې د مولانا سوخ مخ کې په مفتی محمد منیر شاکر پسې خبرې کړې وي. د هغه جواب مفتی حفظ الله پېښوري صاحب ورکړی دی. ډېر په مدلل او د اخلاقو په دایره کې دننه او ډیر په خسته انداز سره جواب ورکړی دی. راځي نورې خسته او قیمتي خبرې به د مفتی حفظ الله الپېښوري صاحب نه اورو چې د مولانا صاحب ته څه ویلي دي او ډیر خسته جواب ورکړی دی. د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځي چې د ویډیو وګورو. دا مولانا صاحب وی چې مفتی صاحب شرپسند دی. ای عوامو یاد وساته دا مولیان د اسلام په جامه کې غله او ډاکوان دي. دا مولیان اسلامی جوارګر دي. نوم د اسلام اخلي او حاصلوي دنیا، نوم د اسلام اخلي حاصلوي شهرت. دیتا اسلامی جوارګر، اسلامی غل او اسلامی ډاکو. اسلامی جوارګر دیته وي چې سپینه پټکې وها او سپین صدر په ځان باندې راواچو، نو خلک به وي چې دا ډیر دیندار او نیک سړی دی. نو دا اسلامی جوارګر عوامو ته وي چې پلانکې وظیفه کوئ دومره دومره به مالداره شي، پلانکې دعا وایه قرض نه به خلاص شي. خو چې کله ملا سړی غریب شي بیا به وایي چې ای عوامو مولانا صاحب ته چنده وکړئ، ملا صاحب تعالی خو دا وظیفه یاده وکنه. معلومیږي چې ته اسلامي ډاکوی، اسلامي جوارګر، د اسلام په نوم باندې ګټې کوئ او د اسلام په نوم باندې شهرت حاصلوئ. دې قلب معلم پسې خو ما ویډیو نه کوله، خو دا قلب معلم مفتی صاحب پسې همیشه غپیږي، نو مې غوښتل چې په ده باندې به یو څو خبرې وکم. دی وایي چې مفتی صاحب شرپسند دی. یاد وساته همیشه د پاره باطل پرستو حق پرستو ته شرپسند ویلی دي. مفتی صاحب ځکه شرپسند دی چې د دوی انکم ته خطره ده، د دوی حلواګانو ته خطره ده، دریمې څلوېښته کالیزو ته خطره ده. نو مفتی صاحب شرپسند شو. کله چې د قیامت ورځ شي دا باطل پرست به ډېر خوشحالي او دوی به وایي چې هغه دنیا کې چې شر جوړولو نو هغه خلک خو به جهنم ته تللی وي. نو چې کله د قیامت ورځ شي دا خلک به وایي چې مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. ای الله هغه خلک چې موږ به دنیا کې ورته شریران او شرپسند ویلې، ای الله هغه خو جهنم کې نشته دی. الله به ورته وایي چې باطل پرسته تا خو ورته شرپسند ویل، هغه د الله په دین باندې غیرت کو، هغه جنتونو ته تله. نو دا په خوا زمانه کې باطل پرستو حق پرستو ته شرپسند ویلي دي. دویمه خبره دا کړې ده چې مفتی صاحب د اهل سنت والجماعت د عقیدې خلاف کوي. عوامو ټول عمر تاسو ته ما وایي چې دوکه شوي چې کله هم موږ ته الله دین را لېږلی دی، قرآن کې موږ ته الله ویلي دي او سورت آل عمران کې 2 ځایه موږ ته دا اعلان شوی ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. موږ ته الله دین اسلام را کړی دی. اهل سنت والجماعت موږ نه پیژنو، مذهب موږ نه پیژنو، سنی موږ نه پیژنو، شیعه موږ نه پیژنو. دا ټول د مولیانو ایجادات دي چې دوی کورونو کې کړي دي صرف د دې لپاره چې عوامو نه ګټې وکړي. پلانکې اهل سنت والجماعت دی، پلانکې خوارج دی او پلانکې معتزلی دی. ټول عمر دی مولیانو عوام دوکه کړي دي په دې نومونو باندې. اسلام نه اهل سنت والجماعت سره څه تعلق لري، نه شیعه سره څه تعلق لري، نه سنی سره څه تعلق لري. اسلام کې دا خبره نشته چې دا دیوبندي دی، دا بریلی دی، دا نقشبندي دی او دا چشتي دی. دا ټول نومونه مولیانو د ځان نه جوړ کړي دي. نو دی وایي چې اهل سنت والجماعت د عقیدې خلاف کوي. موږ ته الله عقیده ښودلې ده او په قرآن کې ښودلې ده. الله وایي ان الدین عند الله الاسلام. اهل سنت والجماعت نوم دی په زرګونو کال وروستو مولیانو په کور کې جوړ کړی دی. دا نوم دی جیب کې کېده. بس موږ مسلمانان یو، نور نومونه نه پیژنو. دریمه خبره دا کړې ده چې مفتی صاحب وایي چې د امام بخاري رحمه الله پلار مجوسی
او د مفتی صاحب د خبرې جواب یې دا کړی دی چې ته د مجوسیانو پلار یې. دا خو د مفتی صاحب د خبرې جواب نه دی. مفتی صاحب رد کړی دی چې د امام بخاري پلار مجوسی و، نو ستا جواب دا غلط دی چې ته وایې چې ته د مجوسیانو پلار وې. ستا جواب به اله صحیح وی چې تا مستند کتاب راغستی وی او حواله دې ورکړې وی چې مفتی منیر شاکر صاحب دروغ ویلی دي، د امام بخاري رحمه الله پلار مجوسی نو، دا پلانکی خانو یو نوم به دې پیښی. حواله دې نه ده ورکړې او بغیر د حوالې نه دې ډس کړې. نو کلب معلم صاحب آینده دپاره ونه غپېږې او که چېرته ستا نورې ویډیوګانې مخې له رالې انشاءالله کلک جواب به دې کوو. وما علینا